اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واجباتنا یو واجب څنګه تمو مالی واجب نه، یو واجب مالی لکه څنګه بدنی واجب دی، روژه، المونس، مثلا حج. مالی واجب څه ځنه وخت کې تو مال دی، هغه کې اتونی واجبات شته، هغه نه یو زکات دی. حتی روایت کې شته چې کوم زکات سره نه وبسي، یو شی چې قبر کې پښتنه کېږي، روژې سې ورسته هغه زکات پښتنه به کېږي چې تو زکات وبسلو که نه ده وبسلو، نه زکات پښتنه به تو نه کېږي. دې وجې نه الحمدلله ښه وړی وشولو، پروردګار ټول ته مبارک کړي. نو زکات حوالې سره دوې درې مسلې تاسو خدمات کې ذکر کوم. یو یې دي نصاب دی، که هغه نصاب ته ورسېږي تو باندې زکات واجب دی. یې دي نصاب دی 847 کیلوګرام، تقریبا دینه جوړیږي 21 من 100 کیلو. مثلا یو سړی دی هغه غنم 21 من 2 کیلو وشو، یعنی 21 من 100 کیلو دینی زکات واجب شو. کچیرې یو سړی 20 من غنم وشو، 21 من وشو، پس دا نصاب ته نه دی رسېدلی، دینی زکات واجب نه دی. پس زکات واجب شونه دپاره شرط دی چې 21 من 100 کیلو ته ورسېږي. لذا ایچو که چیرې 21 من 100 کیلو ته ورسېدي یو دینه واوښته، بیا پکار دی دوه قسمونه دي مو سره، خو زیات وطنو کې اکثر باران سره پړنه کیږي، نو هغه لسم من دی. لسم من پکار دی هغه غنمو کې وبسي. مثلا که 30 من دي پکار دی 3 من وبسي، که 40 من دي بیا 4 من وبسي. البته ځنه وخت کې څه خپله اوبه ورته راولي باران نه بغیر، خپله خورۍ اوسې وکړي، څه ډول ډولکایو کې استعمال شي وغیره، هغه صورت کې بیا 60 من دی. اما به صورت دیگر څه هغه باران وغیره نه پړنه کیږي هغه 10 من دی. یو بیا تنسل که 50 من دی پکار دی 15 من، 80 من دی 6 من. خو کله چې انسان زکات نصاب ته ورسېږي، چې نصاب نه مراد 21 من 100 کیلو دی. یوه دا مسله دی. بله مسله کې دا دی چې انسان پکار دی د زکات په نیت باندې وبسي. مثلا دا وایي چې دا د زه غنم وبسم زکات په نیت باندې، یا یې د پیسې وبسم، پیسې عادي کې کېږي. یعنی که ته زکات غنمو په ځای پیسې ورکوې، ورکولی شي 3 من غنم ورکړي، یا 3 من غنمو په ایواز کې پیسې ورکړي. خو چې کومې پیسې ورکړي هغه ته معین کړي چې دا د غنمو په ایواز کې څه 3 من باندې واجب شوي، زه د پیسې ورکوم. پروردګار نه دعا دا دی چې خدایه دا وړی ټول ته مبارک وایي زکات وبسلي، خدای مو ټولو ته توفیق نصیب کړي. زکات کې به بله مسله ده چې دا بیا متمخانو جومات دغو باندې نه کېږي، یې دي مصرف چې ورکوي هغه صرف و صرف چې کوم هغه دي صرف و صرف مراد دا چې د کوم زیات مو استعمالوي هغه د 2 ځایونه د ډېر استعمالوي، ویله نور شته، یو فقرا یو مسکین، ابن سبیل یا نور چې کسان شته چې هغه اوس مد نظر مو نه دي. تاسې پکار دی دا زکات خپل کلي کې غریبانو ته، فقراو ته چې هغه سره هنر، صنعت، کاروبار نشته چې کول خرچه ورسره وبسي، غریبانه دی، تاسې هغه زکات مغه ته ورکوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.